د ملکند ډیویژن د ټول نه لویه تعلیمي درسګاه آکسفرډایجوکیشن اکیډمی بڑخیله کې د نوي بلډنګ پرانیسته وکړل. د جماعت اسلامي صوبایي امیر سېنیټر مشتاق احمد خان پیته کړ کړل او په باقاعده توګه یې نوي بلډنګ د تعلیمي سرګرمیو لپاره پرانیستو. هم په دې لړ کې یوه خوندوره دستوره تر سره شوه چې پکې د سیمې خلکو او پوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د دستورې په مهال د سکول ماشومانو ملي نغمې، ترانې او سبق آموز خاکې وړاندې کړې، کومې چې د دستورې ښکلا یو پد وکړه. رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. داونی بوٹی واور او گلون میں وطن دے، داغرون میں اڑکی دی دا خاورا، دا خاور میں بدن دے، دا خاور میں بدن دے، دا خاور میں بدن دے. دستورې د مشر میلمه سېنیټر مشتاق احمد خان خپل خبرو کې ویل چې دنیا د تعلیم له وجې ډېره وړاندې تللې ده. اوس په ټوپک نه بلکې په قلم او کتاب د دښمن مقابله کولی شي. کوم قانونو چې د قلم او کتاب رشته مضبوطه کړي هغوی په دنیا راج کوي. باید چې نوی نسل خپله ټوله توجه کتاب اړخ ته کړي، ځکه چې دا د خوشحالۍ، کامیابۍ او روښانه مستقبل ضمانت دی. دستورې د ضلعي نایب ناظم کرنل ریټایرډ ابرار حسین هم وینا وکړل او د تعلیم په اهمیت یې رڼا واچول. د ادارې ډایرکټر امجد علي خپله وینا کې دا خبره په ډاګه کړل چې آکسفرډایجوکیشن اکیډمي د قام بچي ډاکټران، انجینران او د معاشرې ګټور تنان جوړوي. هر مور او پلار له پکار دي چې خپل بچي تعلیم یافته جوړ کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بڑخیلہ، مالکند.